وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. مخکې آیاتونو کې د مشرکانو کافرانو انجام بیان شو چې هغه جهنم دی. اوس الله رب العالمین مؤمنان متقیان نیکان خلقو ته د جنت خوشخبری او بشارت ورکي چې د تابعدارو خلقو انجام هغه جنت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صفتونه دي، یو صفت د نذیر دی او بل صفت د بشیر دی. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، مبشر او نذیر خوشخبری د جنت ورکی نیکانو ته او ير ورکی د جهنم نه بدانو ته. نو مخکې ير ذکر شو عدت للکافرین جهنم، اش خوشحالی خوشخبری نعمتونه ذکر کیږي چې هغه د مؤمنانو جنات تجری من تحتها الانهار. د دې خوشخبری مستحقین دو خلق دي. د مستحق کېدو د خوشخبری د پاره دو شرایط دي. اولنی شرط د مستحق کېدو د خوشخبری د پاره ایمان دی، او دویم شرط هغه عمل صالح دی. نو دا الفاظ دلیل دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د یوې مسلې چې هغه ایمان جدا دی او عمل جدا دی. ایمان د زړه یقین ته وي او عمل بیا د یقین نه بعد یو کار دی چې هغې ته عمل وي. نو عمل په ایمان کې داخل نه دی، ځکه دې ځای کې ذکر شو آمنون بعد وعملوا الصالحات. نو آمنو جمله فعلیه معطوف علیه ده، آمنو وعملوا الصالحات دا جمله فعلیه دا معطوف ده، او دا مسله ده او قیده ده چې په معطوف او معطوف علیه کې مغایرت وي، د یو بل نه جدا جدا وي. لکه مثال ذهب زید و عمرو، زیدم لاړه عمرم لاړه، نو زید جدا سړی دی او عمر جدا دی. دغه شان دی چې آمنو جدا دی او عملو الصالحات جدا دی. ایمان تصدیق قلبی او عملو الصالحات دا نتیجه او ثمره د ایمان، د ایمان بعینه دا ندی، او دا عقیده د اهل سنت. او بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده او مسله تاسو ته په بحث د ایمان کې ویلې شو، دا د هغې دلیل دی. خوشخبری حاصلول لپاره دوه کاره پکار دي. اول ایمان بنیاد، او دویم عمل صالح نیکی. دا عمل صالح د پاره څلور څیزونه دي، شرایط دي. اول علم، یو انسان چې یو کار کی د نیکی کار کی نو دا به دې پوه شي، زده به کی، زده علم د هغې به حاصل کی چې دا نیکی وکړي خو په صحیح طریقې سره. الله دې معافي کړي زموږ مسلمانانو تقریبا ټول کارونه که د نیکۍ دي هغه هم داسې رواجي پاتې شوي دي. لکه مثال حج دی، حج هم رواجي دی. حاجی صاحب دا نه ګوري چې حج لځي دا بس ده که مسې نه غلط شي، بدلاړ شي زه بس هلته به راځي زده به کوم. که غلطۍ پکې شي پته ورته ني، خو د دې دپاره چې سبا رج خلک وي چې حاجي صاحب تشریف راوړي او لاره کې ورته چونې مونې او د کجوري څانګې ورته په لارو کې ولګوي او غټ بینر چاپ کړي حج مبارک، او لوی پروګرام سبا کې خلک وي تاسو چل حاجي صاحب راغلي تشریف راوړي. علم نه کوي. پکار ده چې مسلمان زده کړي چې لاړ شي چې کم از کم دا خرچه خو په ځای ولګي.
اول شرط د نیک عمل لپاره د هغې علم دی او دویم شرط د نیک عمل لپاره نیت دی نیت که نیت نه یو انسان د نیکۍ کار کې ثواب پکې نشته لکه مثال یو سړی روژه نیسي سحر نه پېشمني کړې ده تر د ماښام پورې دې خوراک نه دی کړی ټوله ورځ نهار په ځان تېره کړه خو چې نیت د روژې نه هسې ځان ستړی کړو نو د نیک عمل د قبلېدو دپاره دویم شرط نیت دی او دریم شرط اخلاص دی دا نیکی چې انسان کې الله به الله قبلی چې دې کې اخلاص وي مقصود د الله پاک رضا وي مقصود دا نه وي چې خلک راته ښه ووایي یو انسان علم کوي نو په دې شرط دی وکړي چې دا د الله پاک رضا حاصلو او کنه په دې نیت کوي چې زه دا علم کوم د دې دپاره چې سبا خلک وایي چې دا مولوي صاحب دی او عالم صاحب دی او قاري صاحب دی او مفتي صاحب دی او شیخ صاحب دی نو دا بیا نه قبلیږي نو نیت به اخلاص وي خالص د الله پاک رضا او څلورم صبر دی صبر انسان به په دې باندې خپل ځان بندي اگر که طبیعت نه غواړي دا نیکي به الله قبلیږي عمل صالحات عمل د نیکی کې نو صالحات نه مراد څه دي مجدد الفثانی رحمت الله علیه فرمایي چې دین مراد فرائض دي صالحات نه مراد فرائض دي هغه کارونه چې په انسان باندې ضروری دي هغه به خامخا کوي لکه منځ دي چې مسلمان منځ نه کوي نو دا نیک نه دي یو انسان مسلمان دی روجی نه نیسي نو دا نیک نه دي یو مسلمان دی زکات نه ورکوي نو دا نیک نه دي یو مسلمان دی مال ورسره شته حج په فرض دی نیک نو دا نیک نه دي صالحات نه مراد فرائض دي او جمهور فقها فرمایي لکه شیخ التفسیر علامه ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه فرمایي چې دین مراد تمام عبادات دي کاغه فرائض دي کاغه واجبات دي کاغه سنن او نوافل دي هغه ټول بکوي چې چا ایمان نه وړو عمل د نیکۍ وکړو نو الله رب العالمین به په د باندې خپل فضل وکړي دله به جنت ورکړي او بیا د جنت صفات ذکر کړي چې داسې جنت په چې د هغې اونې به اوچتې ولاړي او د اونو نه لاندې به اوبه بهږي او دا جنتیان به ورته ګوري ښایسته مزه به ترې اخلي کورونه محلات به اوچتې او لاندې به د هغې نه اوبه بهږي او مزې به ترې اخلي د جنت صفت رزق به پکې دوی ته میلاویږي تازه د دوی د طبیعت مطابق او دوی به پیژني ځکه چې رزق وي یو انسان یې پیژني نو خوند یې ډېر او چې رزق وي انسان یې نه پیژني نو بیا هغه شان خوند یې وانخلي دا مسلمان دا جنتي چې دی دا رزق حاصل کړي نو دا به دې پیژني چې یاره دا خو امرود دی دا مالټه ده دا سیب دی او دا اندوانه ده دا خربوزه ده دا خټکی دی دا قسم قسم میوجات دا امونه دي دا به دې پیژني چې دا خو ام دی یاره نو رنگ به او پیژني شکل صورت نه به او پیژني نو پرنګ کې به د دنیا په شان وي خو چې بیا ته کله چک وي او خولې ته واچي الله بیا به دې وایي چې دا خو ډېر عجیبه دی نو رنگ او صورت کې به د دنیا د رزق پشانی د نعمت پشان د میوو پشان خو خوند به جدا وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې خوند به د دنیا د میوجاتو او د دې نه ډېر زیات وي خوراک هم ملو شو کور هم ملو شو جنت انسان په دنیا کې درې څیزونه غواړي ضرورت چې کوم څیزونه دي یو کور ضرورت دی د ښه کور مطالبه او چاهت وي د ښه کور الله ورکړي جنت نو بیا ښه خوراک هم غواړي الله ښه خوراک ورکړي د جنت میوجات
بیا چې انسان کله په کور کې خیسته کور وي او پکې خوراکي مزیدان یوازې خو انسان خفي نو دته بیا د ملګری ضرورت دی الله جل شانه بدی جنتیانو ته په جنت کې بیبیان ورکی د جنت حوري به ورکی او هغه به د دنیا د خرابو په شان نه وي بلکې د دنیا د ټول قسم خرابو نه به هغه پاکي ملګری ملو شو دا ملګری د جنت حوري دی حدیث مبارک کی راضی ادنا جنتی تا اللہ رب العالمین با اتیا زر نوکران ورکی اتیا زر خادمان نوکران دا پا جنت کی دا ادنا جنتی وی او پا جنت کی با ادنا جنتی تا اللہ رب العالمین دو اویا حوری ورکی دو اویا حوری تفسیر در منصور کی امام سیوطی سے ذکر کری نچکل ادنا جنتی تا دمرا ملاویگی نو اوسط او اعلا جنتی تا بسمرا ملاویگی دادا اللہ رب العالمین نعمتون دی خواری غواری دنیا کی او سنگ خوری دی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے صفت کی وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون غٹو غٹو سترگو والا خیستہ خوری پشان دا بندی پپردو کی دنن ملغلری پپردو کی دنن ملغلر صفا پرتی دا جنت دا حور با صفاوی لیکن قرآن کریم کے اللہ سورہ رحمان کی فرمائی لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان دا سی خوری دی چه نه انسانانو مخکلی دلی دی او نه پیریانو دیو سر سوک نزدی شویم ندی او بل جا فرمائی کانهن الیاقوت والمرجان داو پشان دی یاقوت و دو مرجانو خیستا خیستا بی دا نعمت بهم جنتیانو تمیلوشی بیا چکل انسان سره دا نعمتونه وی دی پیریږي چې سینه دارانه ختم شي الله پاک فرمایي یریګه ما تا خو ایمان هم وروړي دي عقیده دې سم اختیار کړو نیکه کارونه دیم کړی تا د پارکونو نه د ټیویانو د فلمونو د ډرامو نه دا ودونه کې د ګډاګانو ډمتوب نه او د موبایل د ګندګۍ نه تا ځان ساتلی دی او منځونه دې په ټیم کړي دي خپل حیا پرده دې کړې ده نو یریږه ما دا نعمتونه ستا دپاره دي او همیشه دپاره ستا دي تا نه څوک هم نشي اخیستی نو مزې دي خو دا مزې غواړي دنیا کې محنت کومه مسلمانه زنانه داسې وي چې هغه بغیر واده وفات شي نو دنیا کی بے وعدو پا جنت کی بددوی نکاحونه کیگی دا جنتیانو مسلمانانو نارینو سر دا دنیا کدا بیبیان نیکانی وی چه دا اللہ پاک حقوق او دا بندگانو حقوق ادا کری وی او دا بیبیان داسی وی چه دی پا حیا او پردہ کی پا دنیا کی جن تیر کری وی نو جنت تبا دخپل خاوندانو نا 1500 کال اولان دی جنت تزی او دا بیبیان دا دنیا دا نیکانی با پردہ ورزوین با پردہ نو گڑا والا تیووتی دا خردجات تا چه گٹی گی دا تیووتی او دا چیلو برقی چه چولی و ارسخ اے بی سی ٹول خکاری دام تیووتی او دا جرابی سٹائل کے پرتوگی چه چولی و پلار کے خپیل ٹک ورکی دام تیووتی او دا پارکونو یونسٹو کالجون تبی شرمی سرزی دا تیووتی با پردہ نو دا با پرده زنانه مسلمانان نیکانی
دا به د جنت د حور مشرانی وي د هغې سردارانې به وي کار خو آسان دی خو محنت غواړي جنت کې مزې خو حاصلول آسان دي خو دنیا کې لږ خواري غواړي الله دې موږ مسلمانانو نارینه او زنانو ټولو ته د جنت د حاصلولو د الله پاک د رضا د حاصلولو توفیق نصیب کړي نن ډېر بد حال دی په ټي وي کې نن سبا خو ټي وي نشته بل مصیبت دی په دې کې چې کوم لباس موبایل کې نن راشي نو سبا هر زنانه کوشش کوي چې دغه ډیزاین کپړې زمام شي نو سبا په دې موبایل کې چې کله یو پروګرام راشي د ویښتو ډیزاین نو سبا هر زنانه دا محنت کوي چې دغه شان ډیزاین زم جوړ کړي نو که په موبایل کې د سپو او د پیشوګانو د نوکانو ډیزاین راشي نو زمونږ د مسلمانانو زنانم د سپو او د پیشوګانو یا د بیزوګانو په شان نوکان غټ غټ پرېږدي غټ نوکان د زناوري غټ نوکان د انسانانو ني او بیا د مسلمانانو خو بالکل ني ځکه مسلمانان په دې پوهېږي چې دا ګناه ده یا په موبایل کې یو تصویر راغی چې زنانه لګیا دي د خپل روزو نه ویښته وباسي ځان له روزې جوړوي نو بیا د مسلمانانو بې حیا زنانم هغه شان ډیزاین سبا جوړوي محنت کوي یا موبایل کې راغلل چې بیوټي پارلر ته زنانه تللې ده او سړو والا میک اپ کړی دی نو سبا د مسلمانانو زنانه چې واده راشي بیوټي پارلر ته لاړه شي او سړي والا میک اپ کوي او بیا پې فخر هم کوي بې شرمي بالکل قبر ته رسېدل دفن شوې ده حیا سر خوړلی دی مسلمانانو غیرت بیخي جنازه وتلې ده الله دې معافي وکړي د کورونو نه ډلې ډلې ښځې به روانې سکول ته او که د مدرسې شي او د قرآن شي او د دین شي بیا د هغې دپاره ورسره ټیم ني کار به لږ خواري غواړي نو دې جنتیانو ته به الله رب العالمین په جنت کې دا نعمتونه ورکړي نو جنت نعمتونه حاصلول د هر مسلمان خوښ دي خو خواري ګرانه د هر مسلمان نشي کولی الله دې موږ تاسو ته خواري اسانه کړي بیا د بیبیانو صفت ذکر ازواج مطهرة پاکي به وي د خپلو خاوندانو ته جنتیانو ته به یې ځانونه ښه ښایسته کړي نو د مسلمانانو د دنیا د زنانو په شان نه دنیا زنانه چې کله چېرته واده ماده له ځینو ټانګه به ښه جوړه کړي چې ته خوشحالي وي هغې له ځان سم کړي او په خپل کور کې که خاوندان ورسره وي نو هغې ته بیا ځان نه سموي که بازار ته ځي نو ټانګه به ښایسته کړي خو که په کور کې ته وایې د قبر نه مړې راوتېري که هسپتال ته ځي نو ته وایې دا ناجوړه د هسپتال ته بیمارۍ لجا به ټانګه جوړه کړي ښه که سکول ته ځي الله یا خو لا پرېږده لا بعضې پکې کالجونو اسټیج ته ځي یا خو لا بیل ماحول الله دې موږ مسلمانان د دغه ګندګۍ نه وساتي او بیا خصوصا هغه زنانه چې هغې ودونه نی شوي او د دین نه لرې وي نو هغې خو په دې سوچ وکړي چې په ځان څوک په دې سوچ کې پراته چې د خپل ځان سره څه وکړم چې کوم څیز باندې زه دا خپل زندگی تیره کړم نه د الله یره نه د پیغمبر یره نه د آخرت یره نه د جهنم د عذابونو د اورونو د ماران لړمانانو یره نه د قبر یره الله دې موږ مسلمانان د دغه مردارۍ نه خلاص کړي
نو الله رب العالمین بدی جنتیانو ته دا نعمتونه ورکی. نو فرمائی وبشر الذین آمنوا او تزیر ورک پیغمبر علیہ السلام کسانو ته چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات وعمل نیکړي د نیکه ان لهم جنات چې بشکا وی بر دوی د پار جنتنا باغنا د جنت نعمتنا تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې داغي د اونو د محلاتنا نهرنا كلما رزقوا منها هر کله چې دوی تور کړی شي منها د دې باغونو د دې جنتنا من ثمرة میوه رزقا د پاره د خوړلو قالوا ندوی بوی هذا الذي رزقنا من قبل دا رزق دی چې موږ ترا کړی شو مخکې په دنیا کې او تو به متشابها او دوی تبور کول شي دا رزق د دنیا د رزق پشان پرنګ او په صورت کې لیکن پخوان کې د دوی پشان نه ولهم فيها ازواج او بی بعد دی جنتانو دا پارا ازواج بی بیانی متوحرتن پاکی. ابن عباس سے فرمی من الاذا دا گندگین. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی من الحیز دا محوارین. نو جنت کی با دا خرابین بھی وهم فیہا خالدونو دا جنتان با پدی جنت کی ہمیشہ دا پاروی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا یو پیرا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کلچ پا قرآن کریم کی آیت دا سورة الحج ذکر شو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ دا مچ مثال ذکر شو کہ دا مشرکانو دا دی بوتانو مچ تی او سیزو تختینو دا بوتان دا دی دمر بیکار دی چی زان لاغ خپل سیز دا یو مچ نم نشی آغشتی یا یو مثال دا ذکر شو دین دا ذکر شو چې د کافرانو د شرک او د کفر او د دې د کار حال داسې دی پشان دا کمثل العنکبوت جولا چې دا کله ذکر شو د کافرانو اعتراض وکړ چې په قرآن مجید کې دا سپک سپک مثالونه ولې ذکر کیږي کله پکې د مچ ذکر کیږي کله پکې د جولا ذکر کیږي کله پکې د میږي ذکر کیږي نو دا پکې ولې ذکر کیږي الله پاک دا آیت کریمه نازل ک ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا د پدې کې څه پروا نه کو مثال بیانو او د دې د اعتراض بے ځای د سپک سیز مثال د سپک سره او د درون سیز مثال د درون سره دا خو کمال دی عام محاوراتو کی عام اصطلاحاتو کی خلق د سپک سیز مثال په سپک سره ورکي او د درون سیز مثال د درون سره ورکي دغه خلق وای دا پلان کې سم خار دی څنګه دا پدی وجه وای چې د اپوزیشن کمزوري دی لکه د کمزوري سیس پشان او دا سړی سم بہادر دی لکه زمری ته د دې سړی د اپوزیشن دومره تکړه دی لکه د زمری پشان بہادر دی د کمزوري سیس مثال له کمزوري سره او د درون او د مضبوط چیز مثال د درون سره مضبوط سره دا خو کمال لی نو د دې دا اعتراض دا بے ځای نو الله رب العالمین فرمایي چې دا مثالونه ز ذکر کوم په دې مثالونو کې فائدہ ده مؤمنان په ایمان وروړي د مؤمنان ایمان نورم مضبوط شي او کافران انکار وکړي نو هغه کفر سیوا شي دا کافر گمراهی سیوا کیږي د مثال سره او د مؤمن ایمان سیوا کیږي مضبوطیږي
د تصدیق د مثال صدا مثال لا مسلمان بنی. او بیا الله پاک فرمایي چې د چا په دې مثال سره څوک گمراه کیږي؟ الله فرمایي فاسقان خلق. نو بیا د فاسقانو علامات ذکر کیږي. یو علامه د فاسق دا ده چې دې الله وعده ماتي. الله سره وعده کړی د موږ به تعارف منو لیکن بیا ایمان راوړي. دا فاسق خپل پیغمبرانو سره وعده کړی دا چې موږ به د آخر زمانه په پیغمبر ایمان راوړو لیکن دې ایمان راوړي. نو دا فاسق دی. دویم چې د کوم سیز د یو ځای کولو حکم الله پاک کړی دی نو دی هغه یو ځای کوي نه جدا کوي. هغه یو ځای کوي نه بلکې هغه جدا کوي. الله پاک فرمایي زما حدود قائم کوي دی یې ماتي. الله جل شانه فرمایي زما عبادات وکي دی یې نه کوي. الله فرمایي د خلی او د زړه خبره یو شان رښتیا کوي دی یې نه کوي. الله فرمایي ټول پیغمبران مني دی بازي مني بازي نه مني. الله فرمایي رشتہ داری برقرار کوي دی رشتہ داری ختمي. نو دا فاسقان دي. دویم علامه خودل او دریم علامات د فاسق پزمکه کې فساد کول. نو د زمکه فساد کفر دی او گناهونه دي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای د الله پاک سره شرک کول دا د زمکه فساد دی. الله پاک سره شرک کول دا فساد دی. تفسیر جلالین لیکي چې پزمکه باندې کفر او گناهونه کول دا فساد دی. چې څوک پزمکه گناه کوي دا فساد کوي. پزمکه چې کفر کوي نو دا فساد کوي. نو د گناهونو سره بیا غلام راځي، ډاکم راځي، شوکم راځي، زنام راځي، د بجلی غلام راځي، د ګیس غلام راځي، د حکومت د خزانه غلام راځي، او د بل مسلمان یو سیس پټولو غلام راځي. د لس روپو غلا دام پکې راځي، دام فساد دی. او د لکونو غلا دام فساد دی. مسلمان بغلا نه کوي. تر دې چې یو مسلمان به د بل مسلمان چپړ هم نه پټي. نور خو لا لري خبره ده. چې کله دا فساد څوکي دا فاسقانو د دې ځای بسي الله پاک فرمایي چې دې ځای جهنم دې دا تاوان کې پراته. بیا چې کله د مشرکانو کافرانو آخرت نه منو نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ولې آخرت نه منئ؟ د مکه مشرکانو جهنم آخرت نه مني. ای بس جون د دنیا دی بل سنشت. ان هي الله حیاتنا الدنیا نه دی دا بس دا یو جون د دنیا دی بل سنشت. الله پاک فرمایي ولې نه مني؟ تاسو د خپل حال ته نه ګوري چې د عدم نه وجود تر راوستي. د سره تاسو وای نه ما پیدا کړی. بیا په دنیا کې به تاسو زملکم د دنیا اجل نیټه تاسو پوره شي او بیا به تاسو زرا ژوند کو په آخرت کې بیا به الله سره تاسو ملاوي دي. په دې آیت کریمه کې دو ژوندونه ذکر شو. لږ په توجه سره چووري. یو ژوند ذکر شو د دنیا او دویم جون ذکر شو د آخرت. دا آیت کریمه منکرین قبر، منکرین عذاب و ثواب قبر، هغه د ځان د پاره دلیل جوړي چې په قبر کې عذاب ثواب نشتا. یو د دنیا جون دی او بل آخرت دی بل نشتا. نو دې ځان د پاره دا دلیل جوړي چې په قبر کې جون نشتا. که په قبر کې جون وي نو په دې آیت کې براغلي وي چې یو جون د دنیا بل جون د قبر او بل جون د آخرت. حالان کې دا وي نشته په قبر کې جون. نو ګوري مسله باندې ځان فکر.
ټول جندونه سلور دي جن د انسان سلور قسم دي اولنی قسم د مور د گیډ جن دي دویم قسم د دنیا جن دي دریم قسم د قبر جن دي او سلورم قسم د آخرت جن دي جندونه ټول سلور دي دو پکې ذکر شو په دې ځای کې د دنیا او د آخرت او دو ذکر نشو چې د قبر او د مور د گیډ دي علماء د دې مختلف جوابات کوي یو جواب دا کوي چې د مور د گیډ جن دا پټ دي انفرادي دي د قبر جن دا پټ دي انفرادي دي د هر چا ځان ځان ته دي ناغه انفرادي ځان ځان ته جن والا ذکر نشو د دنیا جن اجتماعي خلق ټول په یو ځای ګرځي زندګي تیری او د آخرت جن اجتماعي خلق په یو ځای ګرځي چې کوم اجتماعي جندونه دي ناغه ذکر شو انفرادي جندونه ذکر نشو د مور د گیډ جن یوازي والی او د قبر جن دام د یوازي والی هغه ذکر نشو د دنیا جن یوځه او د آخرت جن دم یوځه دا ذکر شو یو جواب دا کوي دیم جواب دا کوي چې دا د مور د گیډ جن د دنیا د جن ابتدا ده دا غي مقدمه ده هغه د دنیا په جن کې راغی او د قبر جن د آخرت د جن مقدمه ده نو د قبر جن دا د آخرت په جن کې راغی نو د جدا ذکر کولو ضرورت نشته دریم جواب علما دا کوي چې د دنیا د مور د گیډ جن دا پټ دي په پردو کې دي ناغم ذکر نشو او دا قبر جن دا هم په پردو کې دي پټ دي ناغم ذکر نشو او چې کوم ښکاره جندونه دي د دنیا جن ښکاره دي او د آخرت جن د ښکاره دي نو ښکاره ذکر شو پټ ذکر نشو لہذا د دې وجنا که د دنیا ذکر شو د آخرت ذکر شو د مور د گیډ جن ذکر نشو او د قبر والا ذکر نشو نو دا دلیل د انکار نه جوړیږي بل دینه به موږ تپوسو چې دا کم خلک وي په قبر کې جن نشته تپوس به دیو چې تاسو خو وایي کنه چې انسان کله وفات شي علیین یا سجین کې ژوند دی ویناغه دی چې تاسو د سن ثابت وي ځکه جن خو په دې ځای کې د دنیا ذکر دی او بل د آخرت ذکر دی نو د علیین سجین خو په دې ځای کې ذکر نشو نه تاسو ثابت وي ولی آپ کې کم ځای ذکر شو معلومه دا شو چې دو جندونه پټ ذکر نشو او دو جندونه ښکارا ذکر شو اغه نور د مور د گیډ جن او د قبر جن داغي نور دلایل دي جدا ذکر دي خو دې ځکه ذکر نه دي نو کدل ته ذکر نشو نو دا دلیل د انکار نه دي بیا الله رب العالمین فرمای دا دنیا میں ستاسو دا پیدے دا پارا پیدا کری دا دا پارا دی چی تاسو پدی باند پیدا حاصل کئی او یا پدی باند عبرت حاصل کئی او دا آخرت دا پارا تیاریو کئی انسان دا پیدے دا پارا اللہ پاک دا دنیا پیدا کری دا اللہ رب العالمین اسمانون طرف تبیا توجہ اکڑا اول ازمکہ پیدا کرا بیا او اسمانون اللہ پاک پیدا کرا اسمانون او دی تفسیر در منصور لکی چھ اولنی اسمان د دنیا طرف تا چکم نزدی اسمان دی دا دشنو زمردو نا جوڑ دی او د دینم رقیعا دی اسمان د دنیا طرف ته چکم نزدې دي دا د زمرد نشنو نه جوړ دي او د دینم رقیعا دي دویم اسمان د دین بره
د سپینو زرو جوړ دی د دین برا او دا غینم ازفلون دی دریم اسمان د سرو یاقوت نه جوړ دی او دا غینم قیدون دی او سلورم اسمان د سپینی ملغلری نه جوړ دی او دا غینم دی ماعونا پنځم اسمان د سرو زرو نه جوړ دی او دا غینم دی ربقا او شپږم اسمان د زر یاقوت نه جوړ دی او دا غینم دی وقنا او اوم اسمان د نور نه جوړ دی او دا غینم دی عریبا زموږ د مسلمانانو عقیده دار چې اسمانونه ټول اوه الله پاک اول د ځمکې ماده پیدا کړ دا غینه بعد بیا اسمانونه پیدا کړ د اتوار په ورځ باندې الله رب العالمین ځمکه پیدا کړ د اتوار او د پیر په ورځ باندې بیا د منګل او د بت په ورځ باندې په ځمکه باندې میوجات او غرونه پیدا کړل او د جمعرات او د جمعې په ورځ باندې اسمانونه پیدا کړل د خالی ورځ خالی پاتې شو شپږ ورځې کې الله ټول دنیا پیدا کړې نو الله رب العالمین فرمایي ان الله لا يستحي بیشک اللہ جل شانو پروان کئی ان یضربا چ بیان کی مثلا یو مثال ما بعوزتا لک دماشی فما فوقا ید دین زیاد والی کی دماشی نور کوٹی سیز بیان شی یا دماشی نغٹ سیز بیان شی اللہ پدی بیان اولو کی پروان کئی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هَرْچِ مُؤْمِنان دی فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پس دی یقیناً فیگی چی دا حق دی دا اللہ رب العالمین دا طرفنا ندیت تصدیقو کی وی منی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفْرُوا ارجا کسان چی کافران دی فَيَقُولُونَ نُپسوی دا کافران مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا س ارادہ کرد اللہ پاک پا بیان ولو دا دیس پکسیز دا مثال یدل بی کثیرا اللہ جل شانو گمراہ کوی پا دی مثال بیان ولو باندے دیر خلق ذکاغی انکار کی لک کافران ویادی بی کثیرا او اللہ پاک ہدایت کی پا دی مثال باندے دیر خلق تا چی تصدیقیو کی ایمان پر روڑی وما يدل به الا الفاسقين او نہ گمراہ کوي اللہ پاک پدی مثال باندې مگر نا فرمان خلق الذين نا فرمان خلق کسان ينقضون عهد الله چې دی ما توید الله پاک وعده من بعد میثاقی پس د مضبوط ولنا ويقطعون ما امر الله به او دے کٹ کے آغا سچ اللہ پاک حکم کری داغی ایو سر چی پی وست کلیشی ویفسدون فی الارض او دا خلق فاسقان خلق فساد کوي پزمکا کی اولائک ام الخاسرون دا کسان چی دم دی تاوان یان دی جہنم یان دی کیف تکفرون باللہ تاسو څنګه کفر کوي په الله پاک باندې ولی الله پاک نه مانی اخرت نه مانی د الله پاک سره شرک ولی کوي وکنتم امواتا او حال داری چې تاسو ومړو د سره لا پیدا نه وي فاحیاکم پس الله پاک تاسو ژوند کړي په دنیا کې ثم یمیتکم بیا الله پاک وفات کی تاسو په دنیا کې ثم یحییکم بیا با اللہ پاک تاثرہ جوندی کی پاخیرت کی ثم الیہ ترجعون بیا با اللہ پاک طرف تستاسو ٹول واپسی وی نفاحیاکم نمراد جند دنیا یحییکم نمراد جند آخیرت دا مشہور اقوال میں تاسو تبیان کر اگرچہ تفاصیل پکی نورم اقوال ذکر کئی هو الذی دا اللہ پاک غزات تی خلق لکم
چې پیدا کړی دي ستاسو د فیدې او د عبرت د پاره ما فی الارض جميعا هغه تمام سيزونه چې پزمکه کې دي ټول دا ټول الله پاک ستاسو د پیدې د پاره پیدا کړی دي. ثم استوى الى السماء بیا الله پاک توجه وکړه اسمان طرف ته اسمانونه اعلانو پیدا کړی توجه یې ورته وکړه فسواهن 7 سماوات پس الله پاک برابر پیدا کړ د اسمانونه وهو بكل شيء عليم او دا الله پاک پر چیز باندې فیضات دی. واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.